ټول ملګري لږ وخت دپاره د خپل مرګ مراقبه وکړي. مونږ وخت په وخت باندې نور مردگان د هغې جنازې کوو، د هغې کټ مو په خپل ولو باندې اخیستی وي، هغې پسې جړا کوو. تاسو لږ د خپل مرګ باره کې سوچ وکئ چې ما باندې هم د مرګ وخت مې راغی، فرشتې رانه روح واخیستو او زم یو بېجانه وجود پاتې شوم. تر اوسه پورې ما دا سوچ کولی شو چې څه ښه عمل وکړم، اوس زما وس نشته دی چې زه څه ښه عمل وکړم. زما رشته داران هم تلوار کوي چې د ده دا وجود د دې کور نه به څومره زر وباسو. زه یې اوچت کړم، په تخته باندې واچولم، زما په خپل وجود باندې اوس هیڅ وس نه رسي. ما نه کپړې لرې کړي، هغې مې لمبوي. زما وس کې اوس هیڅ کپړه نشته دی، لږ شان کفن یې را باندې واچولو او زه یې جنازګاه طرف ته روان کړم. زه به د کلي دې لارو کې څومره مست مست ګرځېدم، د خپل مرګ سوچ مې هم نه راتلو چې یو ورځ به زه مړ کېږم. قبرستان ته زه ورسولم، هلته اوس زما جنازه کوي. جنازې نه پسې زه قبر ته ور روان کړم. اوس دغه د تیارو کور ته ما ورکوزوي. زه په لحد کې کېښودم، تختې را پسې را بندې کړې. او دا په منونو خاورې اوس په ما باندې راچوي. لږ شان را سره خپل خپلوان کېناسته او بیا رانه ټول واپس شو. زه اوس بلکل یوازې په قبر کې پروت یم. د سوالو جواب فرشتې راغې، هغې اوس ما نه تپوس کوي من ربک، ما دینک، من نبیک. زه به دوی له جواب څنګه ورکوم؟ دې قبر کې به زما څومره جون وي، هغه به څنګه وي؟ د حشر میدان دی، د الله جل شانه په مخ کې ولاړ یو. زمونږ مهربان رب هغه رانه تپوس کوي چې ای بنده، تاله مې ځواني درکړې وه، تا ځواني څه کې ولګوله؟ آیا زه دې پکې خوشحاله کړم یا خپل نفس دې پکې خوشحاله کړم؟ تاله ما مال درکړی و، مال دې وګټلو څنګه؟ بیا دې خرچ کوم ځای کې کو؟ زه به خپل مهربان رب ته څنګه جواب ورکوم؟ زما رب خو ډېر پوهې دی، هغه زما په
هر خبره باندې پوهیږي دروغ نه چلیږي هلته به خپل مهربان رب ته څنګه جواب ورکړو